الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. موضوعات صورت نمبر اول دا قرآن دا دید پارنے نازل او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چې تا مشقت کے واسطے بلکہ ستا شخصی مشقت دا دا انسانیت دا پارا دا رحمت ذریعہ دا. نمبر 2 واقعہ موسیٰ علیہ السلام کہ جرأت او بہادرہ مظاہرہ بکے لکن موسیٰ پشا علیہ السلام حالات و واقعات میں بہرے گی نا. You have to face it. تو فیس کے موسیٰ علیہ السلام سے وہ سنگتنے تنہائی دمر دوئی جابر حکمران چیلنج کر. نمبر 3 مشرکین مکہ ستا پیغمبرین انکار کرے کہ دے سنگ پیغمبر دے اڑو چاہتا پتہ نہ دے لگے جس وقت دے پیغمبر شوئے دے. یعنی داوی پسند کے داو کہ دل رسم خلف وفاداری پکار دے پار کی صحیح چل دنیا حکمرانا راجمئی چپلانے سے بنو صدر جمہور حلف صدی ناغی و متفت نہیں سر اصل میں پیغمبر شوئے دے. نو واقعہ موسیٰ کے لئے میسج دے چل پیغمبر ہے اور کولو تعالی اللہ تعالیٰ فنکشنون نہ کئی اجتماعات نہ کئی سہرا کی ورکی چلتے ورکی پدشت کی ورکی. نمبر 3 کہ تنہائے او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں مثال قرآن میں موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام تنہا ہو. نمبر 3 دا اہل مکہ کے سکئی دا فرعونی انداز ہے. کم انداز ہے؟ فرعونی انداز ہے. نو they should look into the ultimate end of فرعون. یا پکارے دے فرعون انجام تو مگوئی یا پکارے لازموں کے بھٹوں سے دے دو سو بخشی وفات سے صحیح مفتی مامور سے اللہ غریب و رحمت کی دید فیصل جنازے رہتا اللہ یغم غریب و رحمت کی کنگ فیصل نہ بھٹو پرائم منسٹر ہو مفتی مامور سے بیٹھ رہا دیا پوزیشن ہو you are at that time leader of the opposition مقابل نو بھٹو تیارہ کی کتاب کا نموسیت حساب اور ہاں ویدا کتاب میں چلے تھے اس سے بتایا اچھا ہے ویدا دا ہٹلر بایوگرافی دا ہٹلر بایوگرافی دا صحیح ہٹلر کو بخفل مخالف کون سا ہے تو اور بین تو چلے تو واقعی چلتا پڑا سرانش صحیح چلچا بایوگرافی پورا کہنا سر متاثر کی صحیح یعنی مانا تھا کہ بھٹو صاحب مفتی محمود صاحب تھے وہ میسج ورکو ہاں کہ زمان اپوزٹ سے سوکھلی مقصد ہے جسے کوئی کلاس اسٹڈی کو نورتے ہیں نورتے ہیں ہاں وہ دا کتاب اسٹڈی کرے دے اگر دا اچھے دے نو ویدا دا ہٹلر بایوگرافی ہے صحیح مفتی پھٹے حاضر دماغ و حاضر جواز رہے دے عالم سڑے اگر ہوتے ہیں نا ہمارے ہٹلر انجام اسٹڈی کرے دے میں دیکھتا ہوں جام کرتا رہے صحیح کتابیں نہ کھولا صحیح مفتی ہوئے بیا وی لاڑو جنازہ مو مکلا جنازے نہ پس بیٹھتا ہوں مکلا واپس ہم راڑو بس آخر واپس میں اسلام آباد کی طرف رسول اللہ کو خبر نہ کرے
پر اخري کوټه بسره په او نو پر په هغه جواب هغه جواب نو الله تعالی وایي چې دا فرعونی هم داسې خپل کړی اهل مکه دی له باید چې د فرعون انجام وګوري چې انجام یې څه. نمبر 5 د آدم علیه السلام واقعا چې دراصل دا خلق د انسانیت د دشمن د شیطان ملګرتیا کې روان دي. چې شیطان څوک دی؟ د آدم دشمن. د آدم دشمن د انسانیت دشمن دی. او په آخر د صورت کې پیغمبر علیہ السلام او صحابه ته د صبر تلقین چې برداشت کوي چې ډېر دې ثابت شي نو مونږ کوي چې اطمینان د تناسب کېږي. آخر کې د صبر تلقین چې برداشت کوي چې ډېر په تکلیف شي مونږ کوا استقامت در تناسب کېږي. او دا د الله قانون دی چې خلکو له وخت ورکوي، خلکو له وخت ورکوي، نو دی له وخت ورکړی. ما تاسو ته ذکر کړو چې مقطعات قرآنی دا دغه حروف دی الفابت کې حروف تهجی چې د بعضی سورتونو په اول کې راغلي دي. د عربي الفابت یا حروف تهجی چې الف او حمزه الف دا دواړه جدا جدا کاونټ کې یعنی دوه حرف ورته وایي. نو بیا تعداد د 29 نویش او کالف او حمزه یو کاونټ کې نو بیا تعداد د 28. نو ځام قرآنی معجزه ده چې دا حروف د 29 سورتونو ابتدا کې الله راوستي دي. دا موجوده ده سورتونو چې ټول کاونټ کې چې کوم د مقطعات راغلي دي دا هیڅ ډېر سورته 29 یو او ټول حروف چې الف او حمزه یو حرف کاونټ کې نو بیا سورته دي 28. نو بیا دا ټول 28 نه دي راوستي half of it he mentioned here صرف 14 حروف سوارلس نو دا دو معجزې دي. په نویشتو صورتو کې سوارلس حروف راغلي. دا یو مسله. دویمه مسله حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ لكل کتاب سر وسر القرآن فواضح الصور. د هر آسمانی کتاب یو سیکرټ وي، هر آسمانی کتاب یو سیکرټ کوډ وي. سیوی یو راز وی او سیکرټ کوډ وی. حضرت ابوبکر وایي دا رسولتونو په ابتدا کې دا مقطعات دا د قران کریم سیکرټ کوډ الله ته معلوم دی. دا سیکرټ کوډ دی الله تعالی ته معلوم دی. د دې وجه نو پیغمبر علیہ السلام تفسیر کړی نه دي چې تفسیر غوښته دي. حالانکه صحابه دا خو د علم ډیر متمنیان اخبار تجسس کې لګي دي. خو نه پیغمبر علیہ السلام تفسیر کړی دی نه چې صحابه غوښتل دي ځکه په لومبای ورځ ورته وی دا قرآن صرف سیکرټ دی. نو دې وجه مفسرین د دې حروف پس منظر کې ولي کې الله اعلم بمراده بذلك الله تعالی خپوی دی what he meant with these alphabets چې دا څه مراد دي سره. او دا د عقیده مسله ده. څه ده؟ د عقیده مسله ده. دویمه مسله چې په عربي لغت کې الفاظ عربی لغت کی
یا د سنگل الفابet نه جوړ او حادی وي ورته یو حرفي یا دو حرفي یا درې حرفي یا څلور حرفي یا پنځه حرفي شپږ حرفي لفظ نه پښي عربي لغت څه تر پنځو بالا نه تر پنځو بالا روټ ورډ به بیا هم سره پنځه دا ولیکه چې کوم روټ ورډ اساسي بنیادی حروف میں سوئی پنځه امر به اضافي صحیح نور پکې سایلنٹ دی وی پروناونس هغه اضافي مصدر پنځه او یعنی مصدری حروف په پنځه دا مقطعات په دې صورتونو کې یا یو حرف راغلی دي لکه قاف والقرآن المجيد نون والقلم وما يسطرون صاد والقرآن ذي الذكر یو حرفي یا دو حرفي لکه طه دا څو حرف دي دوا طه یا سين دو حرفي یا درې حرفي لکه الف لام ميم یا څلور حرفي لك ألف لام ميم را يا ألف لام ميم صاد أو يا بنز حرفي لكن ديوران دي سورة كي زكاف ها يا عين صاد صحيح شو وإذا يوم مسك دي الله تعالى وركي منكران ہوتا چې دا پیغمبرون په هغه ژبه کې خبره کوي چې کوم ستاسو ژبه ده صحیح د دې قران الفاظ هغه شان تشکیل شوی لکه تاسو څنګه خبرې کوي صحیح خو اوس که تاسو ټول راجمع شئ نو د یو آیت مقابله هم نشئ کولی نو بیا خدای مو بیا خو بس دا به لازمن منئ چې دا د الله کلام دی کني لغت هغه دی حروف هغه دی لغت هغه دی حروف هغه کلمات هغه شان دی یو حرفي دو حرفي درې حرفي څلور حرفي او پنځه حرفي صحیح شو خبر صحیح شو خو چې کله مقابله نشئ کولی نو د دې معنا ده چې دا معجزه ځکه مقابله نه کیږي لوري کې څنګه په خانه لکه اهل مکه ته الله میسج ورکړي چې بدبخت وې معنی درېمه خبره د مقطعات متعلق حضرت علی په دې مقطعات باندې الله نه سوال کړ مقطعات به وي دوسرے کو الله نے دعا کولا نو دا سبه یا قاف ها یا عین صاد یا حا میم عین سین قاف یا طه یا یاسین یا الف لام میم یا الف لام را یعنی معنا دا چې او نازلون کې د کلماتو د استعراضونه دي مسره دا احسان وکړه مسره څوک دا احسان نصر او کا دا تکلیف را لري کا دا منفعت را الله کا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چې دا الفاظ دی ولیکل او په کور کې دی ولګول دا کور باندې افات او محفوظ لوح قرآنی وی ورته الف لام میم الف لام را الف لام میم را طا سین میم حا میم عین سین قاف قاف ها یا عین صاد نون قاف طه یاسین تلورما خبره د مقطعات متعلق کہ مراد مانا کوئی صرف اللہ تا معلوم ہے مراد مانا ہے صرف اللہ تا معلوم ہے حسانوی مانا لا صحابون کولا تابعین کولا علماء کئی It could be abbreviation of this and this. صحیح ناغی following ayat چلی مقطعات بسے کم ayat راغلی they keep in view that ayat لکا
अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु, सही, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल। इब्न अब्बास से मैं तफसीर की कि अलिफ अल्लाह, लाम लुत्फ, मीम मन, मीम मन, लुत्फ माना मेहरबानी, मन माना एहसान, मन माना। इब्न अब्बास से बोले कि अल्लाह लुत्फुहु व मन्नुहु ज़ालिकल किताब, अल्लाह दा गंदुए मेहरबानी और लोई एहसान दे, ज़ालिकल किताब दा किताब। नो दिल दौड़ता हुआ कि और पसी आयत अल्लाह ताला पैगंबर एड्रेस की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का, मुंह न नाज़िल करे ताबा ने कुरान के तप मशक्कत की प्रियुसी, सही न दे वजे दतवा औहा दाने एब्रिवेटेड तावील, ये तफसीर न हुई तो क्या तफसीर कुरान से मुजाहिद मालूम है दादा से तावील नतवाहा दामन जुमला अस्माओ द पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो पैगंबर अलैहि सलाम नमूना की उन्होंने ने तवाहा तो कहते और पसी खिताब दगावर दे और एब्रिवेशन दे ताहिर फिल अकीदा, तवा माना ताहिर फिल अकीदा, ओ द अकीदे पे एतबार पाकीज़ा बनता, हाँ, और हादी इलल अखलाक़िल हसना, हादी इलल अखलाक़िल हसना, ओ पा अकीदे के पाकीज़ा बंदा और ओ अखलाक़ हसना तरफ से हिदायत और क्यों किया, और पैगंबर अलैहिस्सलाम का काम भला अकीदे इंतहाई पाकीज़ा और कार्य सो इंसानों से इंसानियत को दो। चित्त मशक्कत की प्रिय मेरे ना कहता माने चित्त मशक्कत यानी मीन मशक्कत फॉर नो रीजन, मशक्कत फॉर नो रीजन, उस मशक्कत को पति खामखा दे सुंदर तकलीफ थे पैगंबर अलैहिस्सलाम जंग और तरफ बसो पति कुरान माने जंग और तरफ बसो पति कुरान नोट को सर सीधा जगह ना हुआ जिसो को लेकर कुरान खबर न खोला द मैसेज खबर न खोला और ऊपर मुकदमे पागल फैसला खोले और ऊपर जंगू ने पागल फैसला खोल सही और ट्रस्टवर्दी बंदा बदले से अस्सादिकुल अमीन खिताब है पटोल अरब दुनिया के सब अस्सादिकुल अमीन द ट्रूथफुल पर्सन एंड ट्रस्टवर्दी। और अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला मुसलमान नो कैसर रूम चेकल राव रुस्तम चेकल खत और तरह पैगंबर पाक मिलाओ शो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो कैसर रूम यो आर्डर जारी कर चेदल तक अरब रागली भी रोम था तुम लेता रोम था न दा सीरिया इलाका दा रोम सल्तनत के बाद नो देखे तक चेकम अरब दी अगर राजमा के इसे तपोस देखो नो ये टूल ये रुस्तम तराजमा कैसर रूम चलता रागले यरूशलेम था, यरूशलेम मुकद्दस जाओ तो कैसर तरह गए सीजर कैसर सुनते सीजर अबू सुफियान वही मुंगे उगुष्ट न मुंगे लाड़ो कैसर वे नास और कुल 21 वर्ष नास को 21 माना सो पोप 21 माना पोप क्रिश्चियनिटी मशर आओ तरनास को नए मुंगा एड्रेस को दुश्मन तर्जमान का हवाला जिक्र आगे जब रोमन बा जब बसो रोमन वा अरबिया करना वर्ता नो खबर बेको ना अनु तब ट्रांसलेट कोला बे अमु खबर को ना ट्रांसलेटर बा अगर ट्रांसलेट कोला निमुंगे एड्रेस को और दाए तपोस को जमाते यो खत में लाशले यो सड़ेले मोहम्मद बलनशी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माते खत राले गले दे और वक्त दावा रखी अल्लाह पैगंबर अबू सुफियान हुई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वे तपोसो गिरतासो दिनास तो अरबों के अय्युकुम अक़रब नसब मिनकुम इलैहि तासो के नसब पे एतबार शो के खत ज्यादा दे रहे यानी क्लोज रिलेटिव शौक के तासो के अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में तो अरबों बाने दरवाजो जमाना ज्यादा दे सो नो मैं यूजिंग दे हाजिर अरबों के जिल दे रिश्तेदार नहीं बेमाना तपोसो को जिस्ता रिश्ता और सरा जीनियोलॉजिकल रिश्ता रिश्ता नेमा और तो चीज अबू सुफियान
son of Harb, son of Umayyah, son of Abd Shams, son of Abd Manaf. Or there Muhammad, son of Abdullah, son of Abdul Muttalib, son of Hasham, son of Abd Manaf. The Salorum Nika Zama of the Yodi. The Salorum Nika Zama of the Yodi. And I bear my days of time of this sort of Puzako, Hogoramata of Hakikat, why drove Banawai. Nemo for promise of the Sibiku Hakikat. Memai Tapoto with Dasare, Patato Kisanga Khandan ki paida shwe. Yani Spero Khandan de Zalil Khandan de Kamzor Khandan de. Nemo tena de mumkin intihayi muazzaz Khandan ki paida hai. The Khandan the khitti muazzaz Khandan. The Dawle Kha. We then tapos mana uko. Chirada Khandan ki Badshahan tirshwi. Nemo tena ji Badshahan ko pakini tirshwi. Masharanu da alaqi Badshahan. No political mana bani Badshahan. No. We then tapos mana uko chikala de tasu chuda de dawat na udan de. No de sanga sare ude kirdar pa hawala. Nemo te chikana yoda as-sadiq al-amin. دا په خطه کې انتهایی ترسورتي سره سلوي اختیار مسلسل داسو انتهایی امین او معتمد سره مې بیا وی خچ د کله دعوا وکړه نو څه خبره تاسو کوله نو موږ ته وی چې بس یو خدای ومني دا نور بوتان او معبودان او خدایان ونه دیم پینځم ته پوسرانه وکړه چې بیا دې چاو منو چارت نو مو ورته وی چې ټول غریب خلکو اومنه او مالدار خلکو ټول رات نو بیا را تاسو کوي چې اومنه دوی کله دنه واپس کیږي نو مور د جواب ورته چې راځي آی خو موږ خپل ته ونه پړیم واچو ټیټی شي راځي بیا د واپسای نه نه بیا اوم تاسو نه راوکړو وستاسو د دنیا څخه کله جنگ شوه دی او چې جنگ وشي نو څه نتیجه وي مای چې جنگ کی کله دې کامیاب شي کله مونږ کامیاب شو الحرب بیننا وبینه سجال نو یتم تاسو نه راوکړو چې تاسو د په میاس کې سموایدې کله کی او چې موایدې کیږي د موایدې په حواله څنګه سره دی ابو سفیان زما خو سره دښمنی و بل عزت ما ته کمزوري مې لاو نشو چې څوام د خلافت پر دښمنی ظاهر په بل اعتراف کوي ابن عباس ته واقعي ذکر کوي وې دا واحد ځای چې مورته او چې موایدې خوشوي دي د کله مخالفت نه کړي د موایدې نو موایده نه مات کړ خو زمونږه د په میس کې موایده خو دې بیا کې شوی دا هغه تر دې را دي خیانت کړي خپل دښمنی په ورته نه کړه چې هغه موایده او ټریټي متعلق د اراده چمدان خین ندی او مستقبل کې خو چې څنګه اچھا ما تک اهل مکه ما تک صحیح نو کسر یا زماده جوابونه نمبر 1 په دې کې کوي او ودا خلک ایڈریس کو ډیر وو اهتمام ویغه ایڈریس کو ویغه ته وی دي سړی نه ما تاسو چې د څنګه خاندان کې پیدا لري د معزز خاندان کې وی الله هر پیغمبر معزز خاندان کې پیدا کړی دې بیا ما ته تاسو کو چې د خاندان کې څو بادشاہان کې شوی دي نو دا وای چې نه نو ما یې په بادشاہ کې شوی نو دا مرګره هغه بادشاہي په طریقه باندې لیږي کول غواړي صحیح نو دا الزام په موږ لګي صحیح وې درېم ته پوښتنه ما وکړه چې بیا دې د دعوت نه وړاندې تاسو کې څنګه سره و وې دوی ټرست ورته وې د هر پیغمبر د کیفیت چیرې په چاغو ته چته کړی نه دا صحیح اعتراض وکړي وې بیا سره هم تاسو به د دعوت څه شي ورته نه دی وی چې توحید پیغمبر هر یو توحید دعوت وکړو او بیا ما بل تاسو ته چې چاو منو نه دراته غریبانو منو مالدار او صاحب یسید خلق رد کو په دغه هر پیغمبر تاریخ دی او هیڅ ده ما ته بل تاسو کو چې د سره کوم خلق مرګي شي دوی بیا کله واپس کیږي نو دا وایي چې نه د عیسی علیه السلام مرګري خلق ته دا وشي د اوسپنې کو په ګمون دراخلي وایي کله د عیسی علیه السلام مرګتیا درې نه خدا نه بیا بل تاسو به وکړو چې تاسو رضا مې کې چې جنگ شوه دی نو نتیجه سي نو دا وایي چې او جنگ شوه هم د جنگونه کې کړه مونږ کامیاب به غني د هیڅ د پیغمبرانو الله کله یو انداز سره ټیسټ کوي او کله بل انداز سره کله فتح سره کله شکست سره ټیسټ دواړه بیا ته ما ته پوښتنه کو چې کله سم موعده وې دوی چې او موعده شوی دا کله ما ته کړی نه دا وې دوی یو اوسم ستا وې زه تاسو ته دی ما ته یې نه ماته
صحیح انوی وی زو خطا صدا وایم چې دا پیغمبر باید څنګه ټول منو نو ټول پاکي سیان نو ټول چلو والے حیات لري به خلاصہ دا سوای عیسایت پر دی او مسیح باندې عقیده سنف ګار پر دی فلا 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 صحیح او خیرون دا خبره چې کول خپل تفسیره ولې دې لپاره دا څلور په زمين ته وخته څنګه ورته پته و ریاکشن څه ورته پته د اصلمر ورته پته چې د ایمان خبر ټول ټول خلک وځکیږي صحیح نو دا څلور او ته خبر وکړه وې څه کوم چې دا پیغمبر باید چې موږ ومن او کسی سره لا او کسی او هغه سره لا وې باید دا پیغمبر اخر زمان د بایبل کې تذکرہ بایبل کې نو خلکو چې اکثر عملو خود نو کیسر خود بادشاہ د وجه هغه وی ما صرف تاسو ټیسټ کولای چې تاسو یې عقیده په عیسایت باندې څنګه را وي ټیک تاسو په خیر په عیسایت باندې دا تاسو ته لپاره نو هغه په ایمان راغله کسی ایمان راغله په دغه خلکو مړ کړ ابو درمان اپو بھی مان راوړو ابو درمان باندې خلکو خبر ته وی I was referring to one of the answer given by Abu Sufyan چې دې الصادق النبي سشیو رښتینه trustworthy با اعتماد سره طه ما انزلنا عليك القرآن بند نازل کرے تا باندې قرآن نے تشکا چې تم مشقت کې پریوزي just for the sake of مشقت just for the sake of مشقت نه حق مشقت نه ټول خلک مشقت کوي او سیف الله خان چې اوس موږ څنګه سبق وایو به ان شاء الله داسیو کیږي دا څنګه میزایل دي ولې ځکه صاحب مشقت لري څه کوي انصار با مشقت لذي چې مشقت لذي یقینا دې په منډي ټول خلک مشقت پیغمبر اسلام والسلام خدای الله تعالی ټول نستر مشقت کو صحیح او دې چې مشقت لذي تاسو ټول ځای نو مشقت په دې کې مشقت کنه څه فائدې نشته څه فائدې نشته نو د پیغمبر اسلام د مشقت ډېر لوی فائدہ ده نن ما وتا چې ټول په ایمان باندې منور یو د رجاله مشقت وجه ده پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم جزا الله عنا محمد خيرا لما هو أهله الله تعالى زمون ترون محمد رسول الله زمون لوی درجه ورکی چې د څومره هغه مستحق دی څنګه دا هغه وجه مونږ انسانيت دی دا هغه وجه مونږ انسانان صحیح کړی شرشه مونږ انسانان چې دا وجه د محمد رسول الله د وجه کله چې څوک دغه پیغمبر په ځای روان خلک ګوره کول دا ورته من په باندې روان دي څوک په جوګانو ژوند دي نسبت په جوګا دنیا کې به سره په بل ترقی کړي دا په انسانيت هم شته نسبو پیشوګان ژوند نه چرته پلار مور زوی لور خزا خاون سه انسانیت سره اخلاق څه شي ویني الله اکبر انا لله وانا الیه راجعون الله تعالی ټول خلق انسانان ما انزلنا عليك القرآن مننا ذکرتا تا قرآن لتشکا چکا مشقت چی پریوزی الا تذکرتن مگر دا یو ریمائنڈر دے سشے دے ریمائنڈر ورطا ہوئے ذکر اللہ تعالی دخل کو پا نیچر کی چپ لگو لے دے سچے دے کر چپ لگو لے پیغمبر علیہ السلام اگر چپ ایکٹیویٹ کئی اگر سچے هغه چپ اکټیویټ کوي ټول پیغمبرانو کار دا چې هغه چپ اکټیویټ کو نو زمونږ الحمدلله اکټیویټ شو نور خلکو نه اکټیویټ شوی افیوز شوی چې څه څه زرمه الا تذکرۃ لمن یخشى مگر دا ریمایندر دی هغه چاله پاره یخشا چې یریږي الله نو آخرت تنزیلا دا نازل دل دیا منزل دے ممن دا آغا خداینا خلق الارض چی پیدا کرے دزمکا والسماوات العلا او لڑ اسمانونا علا مانا لڑ دا لڑ اسمانونا چکم خدای پیدا کری دی دا لوی ازمکی پیدا کری دا اللہ تعالی دا قرآن دا آغا خدای طرف منازل شوئے دے نو مانا دا چی دا یو ورکوٹ خطے یہ ورکوٹ خطے دا حکمران فرمان نہ دے دا کائنات دا خالق فرمان دے صحیح اللہ تعالیٰ فرمائی کہ دا میئر طرف نم لیٹر راشی صحیح یا ٹیک ریٹرن والا نا ایارت طرف نم لیٹر راشی خلق پہیبت سی او کدے بی آئی راشی یا خودے اللہ تعالیٰ فرمائی دا خونو دا کائنات دا خالق طرف نا پیغام دے عظمت ہو پی جانے سی ہو پی جانے الرحمن رحمان
على العرش فعرش باندې استوا برابر شوی دی. نو عرش وی تخت استوا برابر شوی. نو دې ته وی متشابهات. دې ته وی متشابهات. نو دا ټول کې چې متشابهات مخکې مونږ لیکلي چې قرآني آیاتونه درې قسم دي. یو محکمات چې الفاظ معلوم، معنی معلومه، مراد معلوم. الفاظ معلوم، معنی معلومه، مراد معلوم. یو متشابهات الفاظ معلوم، معنی معلومه، مراد نه معلوم. لکه دا آیت الفاظ معلوم دي، رحمان علی عرش استوى. سلور الفاظ دي، الفاظ معلوم دي کله معلوم. معنی هم سلور علم معلومه ده. رحمان د خدای صفت دی، علی د پاسه، عرش تخت استوى برابر شي. خو مراد نه معلوم ده څنګه تخت د پاسه برابر شي. سملاست کې ناست پیژ باندې کړی دي کدا څه په پرله ځای کې ناست ځکه د خدای په نوم په شان باندې دي چې مراد معلوم. نو دې ته وایي متشابهات چې الفاظ معلوم دي، معنی هم معلومه ده خو مراد نه معلوم. صحیح. او درې مقطعات الفاظ معلوم دي، نه معنی معلومه نه مراد معلوم دي. الفاظ معلوم دي، د طا سماناشته نه، د ها سماناشته نه، د الف سماناشته نه، د لام سماناشته نه، د میم سماناشته نه. حروف معنی نه، الفاظ معلوم دي، معنی نه معلومه، مراد نه معلوم. له ما فی السماوات اددان لا اختیار و ملکیت کی دیا شے چی اسمانوں کے دے وما فی الارض شے چزما کے دے وما بینہما چی میزد دی دوارو کے دے. نو دی میزد دیکھو گو رہے دی میزد عبارت دین دے in between the heaven and the earth and inside the heaven and the earth. ما بینہما دوارا مانے مراد دی چی دی پا میز کے دے یعنی inside دے پکی یا in between both of them د دې د دواړو په منځ کې دي. له ما فی السماوات دغه الله د پاره د آشه چې اسمانونو کې دی او چې زما کې دی چې میز د دې دواړو کې دی. و ما تحت الثرى او هغه چې د ثرى لاندې دی. نو ثرى د ځمکې د لاندې کومه نمداره خټه چې ده هغې ته ثرى وایي. د ځمکې بالکل لاندې نه ته چې څنګه خټه ده نمدار څنګه خټه نمدار ولنده خټه ده د هغې د لاندې سړي الله تعالی ته معلوم دي. بس الله تعالی په ما سره ذکر کړ چې الله تعالی ته معلوم چې هغې حقیقت څه دی. وان تجهر بالقول او کته ښکارا کې څه خبره فانه یعلم السر نو الله تعالی کوي السر پراز باندې وما اخفا افعاشه چې بندکمه پوشیده ساتلې ده. نو دالتا درې شی نه دالتا ولیکه یو ته جهر وای، یو ته سر وای، یو ته خفي وای. یو ته جهر وای، یو ته سر وای، یو ته خفي وای. نو جهر خدا دے چې دا کومه خبره درو بس سر هغه دی. دیکھو ګوره سر هغه دی چې کمپوز کړی دا ما دماغ کې ایکسپریس کړی ویل نه ده. تاسو لیک دماغ څه کړی دا کمپوز کړی دا ترتیب ورکړی خو لا ایکسپریس کړی نه ده. او خفي هغه شی دی چې لا دماغ کمپوز کړی نه ده، لا دماغ کمپوز کړی نه ده. اللہ تعالیٰ فرمائی استاد دماغ ته لا پته نشته ما ته پته ده چې دې کمپوزر ته څه شی را روان دی. یا سبحان الله سيف الله خانه دا د قرآن معجزه ده. دا الله مهرباني ده. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ أَتَتْ شْكَارَكِ خَبَرًا فَإِنَّهُ نُدَى اللَّهُ تَعَالَى يَعْلَمُ دے پوئی بصیر بانے وَأَخْفَى أَوْ آغا چپٹکڑی دا. اللہ تعالی لا الہ نشتد معبود اللہ مگر دغا اللہ دے لہ الاسماء الحسنى دے اللہ تعالی دا پار دے الاسماء الحسنى خیستہ نمونہ دے اللہ دا پار دے شایستہ نمونہ. ذکر ہر نم دا اللہ تعالی پا یو صفت باند دال دے دا قولی کا شایستہ نمونہ ورطا ذکر ہوئے چی ہر نم دا اللہ پا یو صفت باند دلیل دے سوائے دا لفظ اللہ نا. ہر یو نم دا اللہ
په یو صفت باندې دلیل دی سوای د لفظ الله نه ځکه لفظ الله په ذات باندې دلیل دی راته ورګه چې لفظ الله پس دلیل دی په ذات باندې دلیل دی ردین علاوه نور نومونه د الله تعالی په صفات دلیل دی چې کله الله وای ذات ته مراد دی چې رحمان وای د رحم صفت مراد دی چې رحیم وای د رحم صفت مراد دی چې ستار وای د پرده پوشه صفت مراد دی چې قهار وای د غلبې صفت مراد دی چې وهاب وای د بخښنې صفت مراد دی نو دې ته وای اسماء الحسنى الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا الحمد بالقران جميل لما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وصلاه وتوانا على الوانا النهار فالله خير حافظا وارحم الراحمين نو فارچونیټلی یا انفارچونیټلی تاسو نیکسٹ دواړه ورځې چوټي دي ترسډے هم او سنډے هم زګل به ترسډے باندې وختي ځم